محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. تنظیر بحث مسئلہ زمون اغا مسئلہ تقلید دا لگ رہتا ہو کا مناسب او دیتا مناسب ام المسائل ویلے کی غیر مقلدین سر زمون کم مسائل اختلافی دی اغی کی دا مسئلہ بنیادی حیثیت لري. تقلید په مسله باندې ومخ کې زو خو اول تاسو راشي په دې موضوع باندې مدعی څوک دی مدعی علیه څوک دی. تقلید اولنې تعریف د مدعی اولنې تعریف تاسو راواخلی المدعی من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل او التنبیه. د تقلید د وجوب په باب کې چې موږ واجب حکم لګو دلته موږ مدعی او په انکار کې غیر مقلد مدعی علیه. ہر چی اغوی د شرک حکم لگئی یا ورته حرام و یا بدعت وی نو بدغه حکم کی اغوی مدعی او منگا ځکه ګور ل اثبات الحكم بالدلیل او التنبیه د مدعی تعریف کې سره غي چې د یو حکم شرعي د ثابتولو ذمہ داری او خپل سر باندې واخلي په دلیل سره. وګوره حکم شرعي ته واجب هم دی حرام هم دی. حکم شرعي هغه واجب هم دی شرک هم دی دواړه احکام شرعي دي. نو د اولنی تعریف مطابق ہر فریق مدعی هم ده او مدعی علیه هم ده. دیو جنم خبره دغه سینه خلاصی. دویم نمبر المدعی من یثبت امرا زائدا. مدعی هغه څوک دی چې امر زائد ثابت نو امر زائد چې هغه وجوب دی مونږ هم ثابتو او امر زائد چې هغه شرک دی یا بدعت دی یا حرام دی هغه هم ثابت دی. هر فریق مدعی هم ده مدعی علیه هم ده. یعنی مسله ذو جهتین ده. دریم نمبر المدعی من یخالف الظاهر. مدعی هغه څوک دی چې خلاف الاصل دعوه لري. نو خلاف الاصل دعوه غیر مقلد لري د ټول مسلمانانو څلور مذاهب خلاف. نو د دې تعریف مطابق صرف غیر مقلد مدعی ګرځي. او څلورم نمبر المدعی من اذا ترک ترک. ما ویلو دا به میزان طلب وي په دې باندې به مونږ ګورو چې مسله زوجهتین ده کنه ده. دلته تاسو راشي اوس که موږ د وجوب دعوه پریږدو نو جګړه ختميږي نه ختميږي. غره باندې ول حکم منی چې شرک دی هغه که ورته شرک ویل پریږدي جګړه ختميږي نه ختميږي. موږ سره به واجب منی بل حکم ور باندې ون نو مسله صرف د مدعی په داوی پرې خودو سره نه پرې خودل کېږي. لہذا موږ ته پس ولګي چې مسله زوجهتین نه په دې پوه شو نه. دلته په ترتیب دا چلو رازوبا اول به اهل سنت والجماعت دعوه ذکر کو باقی به تنقیحات ذکر کو جوابات بو کو بیا به دلایل تلاړ شو دلایل بیا براغی نفس د اعتراضاتو سلسله ذکر کو چې دا ختم شي. دویم جهاد به بیا شروع کو غیر مقلدو چې هغه په دې باب کې صدا و دا هغه کتابونو سره لیکل دي. بیا به دویم نمبر کې هغه تفصیل او دغه جوابات دلته به دوه خبرونه د تصویر ذکر کوو ان شاء الله. اول نمبر ته موږ راشو زمونږ دعوه صدا دعوه محترم یو مختصر دعوه دا یو د دعوی تفصیل دی. دعوه تاسو رضان سره کنه لیکلی دعوه ولی کوي تفصیل لاندې لیکل دی. دعوه ولی کوي په مسائل دعوه د اهل سنت والجماعت شون کې څلور مذاهب اجماعي خبره ده. دا نوٹ کی ځان سره نری ولی کې مختصر ده. په اجتهادي مسائلو کې غیر مجتہد د پاره د مجتہد تقلید واجب دی. په اجتهادي مسائلو کې غیر مجتہد د پاره د مجتہد تقلید واجب دی. په اجتهادي مسائلو کې غیر مجتہد د پاره د مجتہد تقلید واجب دی. دا وشو دا وشو مختصر اسانه مفردات وضاحت به مخ کېږو. بیا په تفصیل تداوی حکومت وګورئ. تفصیل لداوی بداش په مسائل اجتهادیو کې د غیر مجتهد لپاره
د داسې مجتهد تقلید واجب دی چې هغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي یعنی اجماع سره ثابت وي او دغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي. او مونږ اهل سنت والجماعت احناف په هر فن کې دغه فن د ماهرینو تقلید واجب ګڼو. زمونږ دلایل څلور دي: قرآن، سنت، اجماع او قیاس شرعي. چې دې څلور واړو تفصیل انتهایی په آسان الفاظو کې د فقه په کتابونو کې درج دی. پوه شئ؟ دا وملیکل تفصیل کو دې تفصیل ته وګورئ. اهل سنت والجماعت، موږ اهل سنت والجماعت مسائل اجتهادیو کې مجتهد باندې اجتهاد او بغیر مجتهد باندې داسې مجتهد تقلید واجب منو چې هغه مجتهد کې په دلیل شرعي یعنی اجماع سره ثابت وي او هغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي. او موږ اهل سنت والجماعت ترتیبوار څلور دلایل منو: قرآن، حدیث، اجماع او قیاس شرعي. او دې څلور واړو خلاصہ او تفصیل فقهای کرام او فقه په کتابونو کې انتهایی په آسان الفاظو کې درج کړي دي چې هغه ته فقه ویل شي. او موږ اهل سنت والجماعت په هر فن کې د فن د ماهرینو تقلید کوو، یعنی په صرفو کې د صرفیانو، په نحو کې د نحویانو، په لغت کې د اهل لغت. توجه وکړئ ماته مناسب. دا تفصیل له داوا نه ده ښا، داوا ماته استاد ولیکل داوا باب کوي زمونږ. ٹھیک شو مناسب. اول نمبر تاسو راشئ. مونږ ویل مونږ په مسائل اجتهادیو کې پس کې دې ته په توجه وکړئ مناسب پریسس چې پوښي. مسائل اجتهادیه مناسب په درې قسم دي. مسائل اجتهادیه په درې قسم دي. اول نمبر هغه مسائل چې غیر منصوصي ورته وایو، مسائل غیر منصوصه. مسائل نمبر 2 مسائل منصوصه متعارضه. نمبر 2 مسائل منصوصه. نمبر 3 مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله. شو وای اول نمبر غیر منصوصه. نمبر 2 مسائل متعارضه. نمبر 3 مسائل غیر منصوصه، مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله. دا درې قسم مسائل دته اجتهادي مسائل ویل. ډېر خلک وي او یار تقلید تاسو نو څه کوي، یار مونږ به غیر منصوصي مسائل کوو. نو تاسو په منصوصي کې کوي، کوم ځکه کې کوله کا وای ګوره حدیث کې راځي طرف الیدین او تاسو رب الیدین نه کوي. دا خو منصوصي مسله ده. دغه څه مسله راشي د رضاعت نو دا خو منصوصي مسله ده وغیرہ وغیرہ. او دې غریب د خپل خبره پوره نه وي ځلته مشکل جوړ کی. مونږ تقلید کوو په مسائل اجتهادیو کې چې په درې قسم دي. اول نمبر ته تاسو راشي مسائل غیر منصوصي. مسائل غیر منصوصي تاسو ګورئ مسائل غیر منصوصي ستویل کی. غیر منصوصي مسائل یعنی هغه مسائل چې په قران او سنت کې صراحتاً نشته. وای هغه مسائل چې په قران سنت کې صراحتاً نشته. دویم نمبر مسائل منصوصه متعارضه. قرآن سنت کی صراحتاً خوشتره خو په دلایلو کې ظاهراً تعارض او ټکراو راغلی، ظاهراً لفظ لګوي. دویم نمبر هغه مسائل چې په قرآن سنت کې صراحتاً شته ده خو په دلایلو کې په خپل منځ کې ظاهري تعارض راغلی دی. دریم نمبر هغه مسائل چې مسائل منصوصي دي، تعارض هم پکې نشته، غیر متعارضه دي خو یو لفظ د سره راغلی دی چې هغه د یوې معنی نه د زیاتو معنو احتمال لري. ٹھیک شو. دې طریقې څه مسائل ته څه ویل کېږي دا مو پېژانده. راځي اول قسم ته مسائل غیر منصوصیه. په دې کې د مجتهد کار دا دی، د مجتهد ذمہ داری دا ده د غیر منصوصي مسله راواخلي. په مسائل منصوصي مسایلو کې راغی لپاره نظیر تلاش کی، مثل تلاش کوي. کله چې راغی لپاره مثل تلاش کی بیا موزي د دینه پس علت تلاش کوي. وجه علت یره سوجه و بدی کی علت چې کله د بیا موزي راغی نه پس د عمومي حکم بیانوي. مجتهد ذمہ داری نه سوچوي. اول نمبر نظیر ګوره مناسب. زه تاسو ته مثال وایم. غیر منصوصي مسله ده، یو منصوصي مسله ده. مثلا سره مچي راغله دا په پوی یا شوروا یا چې کې ولوي دا اوس پوره قران او حديث سراتن د دې حکم نشته. دا موږ راوغستله غیر منصوصي مسله. سم راوغستله
اوس مجتهد لاړو په منسوسی مسایلو کې د دې لپاره نظیر او مثال وکړو. هغه نظیر او مثال ورته حدیث د ذباب د مچ والا روایت ملاو شو. مچ اوسس کې ورځي غوبې کوي بس. دوس ګور نظیر او مثال ورله پیدا کو په نصوصو کې منسوسی مسایلو کې. اوس دویم نمبر علت بیان کو. یره دې مچ کې سوجو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینو مواغستو. هغه وجه بیان کړه ویل یاره هغه وجه چې دا په دې مچ په بدن کې چلیدون کې وینه نشته لري. د مچ په بدن کې چلیدون کې اوس دریم نمبر عمومي حکم بیان هر هغه سیز چې راغی په بدن کې چلیدون کې وینه نشته لري دا ټول هم د حکم دی کم چې رمچته. اوس تګر زبسي شالو لکایدا سرما چایدا ډمډماره مچ په سونو زرا اکسیجن دغه سیدي چې راغی په بدن کې چلیدون کې وینه نشته لري. هغه ټول قیاس له مجتهد په چا باندې په مچ باندې. دا درې ذمہ داریاں نه د چا شوې د مجتهد. غیر مجتهد ډیوټي څه شو؟ د مجتهد تقلید کول پدې کې بس. پدې پوه شوي. یو غیر مقلدو مولانا کاړو صاحب مولا لیکلي دي په چوک کې بیانوں کو میں پاکستان سے فقہ حنفی کا جنازہ نکال لوں. پاکستان نبر فقہ حنفی جنازہ ہوا بس. کور تراغه د الله مجيب نظام د قدرت ته. کور تراغه خزي ته وای چې تیار ک شوروا تیار ک چې تیار ک لسی تیار ک ملمانه دي. اگر ته چې خو تیارو ما اول را تدوه چې سحر می پي په ور باندې خيو اي کی سره مچېل وېدلې دا پي پاک دي کسخا دي ک پاکي چې بګي په کم کسخاوي نور پي راوړه. ا دې غریبه خومنډوي دې خومنډوي نو حل خور سره نشته لري. اوس مو صرف قرآن حدیث مونږ نور سمانل شرک دی. مجبور چوراغه کور کې بچته زیور پروتو. مولانا شبالی تنویر رحم الله چې دا فقہ حنفی د مسائل آسان کتاب دی غیر واغستو هغه لیکلی ویلاو پاک دی. ځکه چې د امام منیفر مولا په مچ باندې قیاس کړی دی مچ پاک دی دام پاک دی. که څوک استعمالي د غسیل استعمالول شي. اوس ګوره مولا کړي سره مولا فرمایل بل چې څوک غیر پاکستان نه نشوسته خپل کور نه نشوسته غیر پاکستان نه سو بس. هغه ور کور ضرورت غیر مقلد په مدرسو کې پڑھاوي تور ته لګستا مدرسې کې د هدايه ولي پڑھاوي او ارامیانی او یاره موږ عربي زده کو په سر نو عربي بدیز د کې عربي د پاره غول ادب کتابونه دی غو به خو مسائل زده کې او بشپګته مسائلو کې امام تکنزل. او بهر حال دویم نمبر مسائل منسوسه غیر متعارض. هغه مسائل چې باغی کې هغه منسوسی دي ظاهر اشتره خو ظاهر قرآن او سنت کې سراتن اشتره خو ظاهرا تعارض ټکراو پکې راغله دي. لکه مثال را واخله طرف الیدین روایت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي ګورو روایت راځي نه دي کړي. امین مثلا نبی سم په زور امین ویل دي سر نه ویل کې جهر نه ویل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د غوګونو پوری اوچت کړي کړي دي نه زیات اوچت کړي کړي غوګو پوری اوچت کړي دي. اوس په دې قسمه روایاتو کې مجتهد رفض تعارض کوي. په دې قسمه مسایلو کې مجتهد رفض تعارض کې تعارض ختمي په دلیل سره. مثلا وير رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ویل دي جهرن بالکل حدیث کې شته خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور د تعلیم ویل دي. ځکه وجه دا چې امین دوه حیثیتونه دي یا خدا دعا ده یا ذکر ده. که دعا شنو په دعا کې مسله اخفاء ده او که ذکر شي په ذکر کې مغرد ده چې پټو ویل چې اخفاء به کې اصل قرآن نقول قاعده مونږ معلومه شو. دویم نمبر احادیثو کې مستقل عادت عام معمول د علیه الصلاۃ والسلام دا چې امین به سرن ویل جهرن به نه ویلا. خلفای راشدین او صحابه کرام امین سرن ویل د جهرن نه دی ویل. ها نو کوم حدیثو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهرن ویل به وسکو. نو امام صاحب رحم الله فرمایي د په تور د تعلیم باندې ویل دی. لکه ګوره والد ابن حجر رضو بخپل فرمای ول رسول الله صلی الله علیه وسلم د پتور د تعلیم باندې ویلو او د امین بالجهر راوی هم دی د روایت. لکه مسبقین منځ کې قرات سرن دی که جهرن دی؟ سرن دی. امام سرن وي او کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لفظ نیم په زور کړه دی چې شاته کسانو ته پته ولګي زسوي ما پتور د تعلیم. کو صحابي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسبقین منځ په اولنی رکعت کې دا سورۃ وایي او په دویم کې دا وایي. ولکه دا خو سرونو صحابي ته څه پته ولګي دا وای کله کله یو لفظ بزوره کړل دی شاته کسته پته ولګيږي د پاره د تعلیم د پاره د څه نو دا مستقل سنت نه ګرځي. اوس دی وای مونږ هم پته ور د تعلیم وایو
دی وایي اوس موږ هم پته ورته نورته تاسو کم شارعین رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته تعلیم ورکو هغه باندې دین راتلو دین امت ته ورکو نو تاسو اوس نوې دین ورخای ځکه زوړ دین خو پوره شوی دی کامل شوی دی د نوې دین ضرورت او کنه نوې دین ورخای خو به وایي خیره بهرحال دا یو مثال مې و په دې اکتفا کې تفصیل ته نظم په مسائل منصوصه متعارضو کې مجتهد رفع د تعارض کوي او مقلد داغي تقلید کوي. دریم قسم مسائل چې دي هغه مسائل چې هغه منصوصي قرآن سنت کې سرات نشته تعارض هم پکې ظاهرا نشته خو احتمالات پکې یو معنی نه زیات دي لکه قرآن مجید کې لفظ د غرور راځي او زدي معنی تورم کې دي شي هیزم کې دي شي لفظ د عین راځي د نل سن زیات معنی دي اوس دلته یو شرعي حکم راغی په دې کې څه کم یو معنی واخلم نو په دې قسم دریم قسمه مسائلو کې مجتهد تعیین د یوې معنی کوي په دلیل شرعي سره مجتهد په دې کې تعیین د یوې معنی کوي په سره دا تاسو ته په دې سیف المناظر کې لیکل دی تفصیل کړي او خسر مات توجه وکړي خبروي اګه شته ده ان شاء الله وګوره په دې کې مجتهد کار څه دی هغه تعیین د یوې معنی کوي په سره لکه مثال راواخله الله پس د غرور راغی امام صاحب رحم الله فرمایي د دین هیڅ مراد ده او دلیل ور باندې سره ځکه امام صاحب رحم الله فرمایي دا غو حدیث نه ثابت را چې په حالت د هیڅ کې بیبي ته طلاق ورکول جایز نه دي په حالت د هیڅ کې بیبي ته طلاق ورکول جایز حدیث د ابن عمر رضی الله عنه باندې موجود دی تاسو ته به راشي ان شاء الله نو وس په طهر کې به طلاق ورکی نو کته د دې تو قرون مراد د قرن مراد حیز واخلي د دې نه کې ته مراد طهر واخلي نو په کم طهر کې چې طلاق ورکړل شوی دا طهر به یې حسابه یا بنه حسابه کدا په کې حسابه په دې ثلاثتون دریو کې دې کم یو کې چې طلاق ورکړل دی کدا په کې حسابه کنه حسابه کته په کې حسابه نو په کوم تور کې چې طلاق ورکړل شوی دی کې دې شي ورځنی مدي کې غوښتي کې ورځنی نه مې چلو یو غنټه دوه با غوښتي کې غنټه دوه نه منټونه با غوښتي ځا څنګه نو کې د دروازې ته ولاړ هغه څنګه غوسه لور کو आवाज ورته کو بس طلاق هغه څه غوډه خو راوته ته په دې کې سم خو لګي رو جرګه مرګه نو ګوره دوه طهرونه کامل شو وسو او یو ناقص شو نو په ثلاثتون باندې عمل راغی او کدا یو بګی نه حسابه فکم کې طلاق ورکو دا نه حسابه دین الله وتري او یو دا شو یو ناقص شو درې کامل شو په درې بیا عمل رانغه سلور شو او امام صاحب رحم الله کړه دینه مراد مونږ هیڅ واخلو وګوره په یو دې طهر کې تا طلاق ورکو اوس په دې بس یو هیڅ راغی هغه بس بل هیڅ راغی بس ول په ثلاثه عمل راغی نو لہذا ته قران مجید د دې آیات کې لفظ د خروج راغله دې مراد څه دی طهر نه دی وګوره دغه سي مجتهد تعین د وی معنی وو کې بدلیل شرعي سره ومنګه تقلید کو په دې په شوي مناسب سو قسمه مسائل شو اول نمبر مسائل غیر منصوصه په دې کې مجتهد کار دا وی اول نمبر به مخلصتن به وما مجتهد اول نمبر د غیر منصوصي مسله را اخلي په مسائل منصوصه کې ادیر لپاره نظیر او مثال تلاش کوي مثال چې نظیر چې ول تلاش کوي هغه نه بس علت ګوري علت چې ورته تلاش کوي هغه نه بس عمومي حکم بیان کوي لکه مثال مې د مچو د مچي وایو ٹھیک شو او مونږه تقلید کوو دویم نمبر مسائل منصوصه متعارضه قرآن سنت کی سراتن ستره ظاهرا تعارض راغلی دی نو مجتهد رفع د تعارض کوي په دلیل سره لکه مثال مې درته د امین وایو په غیباب کې دریم نمبر مسائل منصوصه غیر متعارضه محتمله هغه مسائل چې قرآن سنت کې سراتن ستره ظاهرا تعارض هم نشته خو احتمالات یو لفظ کې یوې معنی نه زیات راغلي دي اوس بری کې مجتهد تعین د یوې معنی کې بدلیل شرعي سره ومنګه تقلید کوي سلورم قسمه مسائل هغه مسائل چې هغه مسائل منصوصه غیر متعارضه غیر محتمله هغه مسائل چې قرآن سنت کې سراتن نشته تعارض ظاهرا نشته احتمالات پکې نشته ده لکه مثال ویسي اقیم الصلاۃ منځ قائم کړئ واتو الزکات زکات ورکړئ تاسو لا تقربوا الزنا زنا ته منځ کی وغیرہ وغیرہ اوس په دې سلورم قسم مسائلو کې نه تقلید جایز ده نه پکې اجتهاد جایز ده نه پکې تقلید جایز ده او نه پکې په دې پوه شوي
غټ سر مې درته تاسان هم لیکلی ما ته یو غیر مقلد ټلیفون وکړو ما ته وایي چې الله او رسول سره امام ته څه ضرورت دی نو ما ته تا ته دا پته شته چې مونږ امام ونیفر یې مولا پسې کې فالو کوو مونږ دغه تقلید پسې کې کوو چوپ شو ما ته مصیبت خو دغه ځکه جوړ لکه مونږ امام صاحب تقلید کوو اجتهادي مسایلو کې که اجتهادي مسایلو کې اوس کې کوم ځکه غیر منسوسی مثلا غیر منسوسی دا لچره قرآن سنت نه تصریح نشته لري تعارض راغلی نو تعارض د تفکر لپاره د الله رسول د الله رسول قول شته تعین د دونو مانو راغلی دی به ولفظ کې وی معنی د زیات التر تعین د وی معنی د لپاره د الله یا رسول الله سم قول شته مولانو نو که وو غتا یو غو امام سے پریدو کني اوس به دروغ مو وای وای موږ ورته چې الله رسول ودی چې امام منو نو موږ غلطه په مسائل اجتهادیو کې امام سے فالو کوو دا تقلید کوو نو په اجتهادي مسائل کې الله رسول قول نشته ځکه ورته اجتهادي ویل کی پېښوي دیم نمبر تاسو دی کی وګورئ تقلید او د واجب تفصیل به وروسته کوو ان شاء الله دریم دغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي یعنی اجماع سره ثابت وي ګورئ دلیل شرعي سودی وای کنا اول دریم سلورم حضرت ماشاءالله یاد دي اوس ګورئ امام منیفر مولا مجتهد او په دې باندې مجتهدینو اجماع اتفاق دی کنه دی یو مجتهد زموږ چیلنج دی وخت چې امام منیفر مولا د مجتهد کېدو نه انکار کړی امام شافعی رحمه الله مالک احمد رحمه الله په دې څلور امامانو کې یو امام د څه وخایا چې چا د غیر مجتهد کېدو نه انکار کړی دا غو مجتهد کېدو باندې د ائمه مجتهدینو اتفاق دی او دا نن سبا خړسري شي په خپل یو بل مجتهد نه وانی ته جره سر کې ته مجتهد دی نه زه محقق یم بیا چې تاسو کې تحقیق هم نه پیژنئ دلته وی مونږ سره ډېر مخکې واس راغل پر شیخ امین الله سره مجتهد یو ځل مو سره پېښور کې لیکل شو یو ځل په شوق قدر کې مونږ ورته مجتهد امر مخې ته کوي یو سړی ویلو ما اصل کې ز ټوپ ولا بل ورته داګه زو دا میدان راځه مو ورته کینو شل مسائل ورته اجتهادي کېدو د رسولو رايمو کې رقم د اصولونه استفاده نه کوي دغه تقلید دي نه کوي د مسائل ماته حل کړي د قران سنت شل ورځې ټیم اغسته او په شپ قدر کې یقینو کې 6 سال 7 سال تیر شو تر اوسه پته ونه لګیدا اور دې معنی نه په دې کې مجتهد هم صرف دا یو دی نو ټول د مقلدین دي تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير امام منیفر مولا د پریخ اور د 1500 صدی په خواهش پرست مولا په سر روان شو دا سمره ناقص بهرحال سلورم نمبر چې داغه مذهب مکمل مدون او متواتر یاد ساتي اول نمبر دغه مذهب نمبر 2 نمبر 3 مکمل وی په اعتبار د اصول سره مکمل وی په اعتبار د مدون وی تدوین شوی مخې ته غوسوي کنه او متواتر وی په تواتر سره زمونږ د امام صاحب مولانا موږ پورې رسیدلې اول تراشه مکمل وی مکمل معنا دا اصول مکمل وی دغه څنګه چې دوه درې مسلې هغه نقل اجتهادي او نوري دغه مسائل نه نقل شوی ته به څه تقلید کې تدوین به شوی که تدوین نه شوی زموږ مخې ته سنشتره موږ به زکو څه تقلید وکړو او په تواتر سره راغلي شاز ماز مسائل باندې چلی تاسو ول نه خبرې دراشه مکمل وي ور امام صاحب رحم الله اجتهاد اصول د مذهب د سلوخ مجتهدینو کمیټي او بنچ ناسو او دې کمیټي او بنچ مولا علی قاری رحم الله فرمایي 70000 دفعات او قوانین او اصول د قران سنت نه مستنبط کړي دي پدې کې محدثین او پدې کې فقها او پدې کې د لغت امامانو پدې کې د هر فن ماهرین پدې کې مفسرین محدثین اهل لغت ټول پکې ناسو یاد وساتئ زموږ ډېر خلک دوکه شیدلتي وایره د امام منیفر مولا د فقه 12,70,000 یا 90,000 مسائل جزئیات چې دي دا شورای دي هغه شورا چې ناس ته 12,70,000 یا 90,000 مسائل استنباط کړو به په دې دوه قسمه اعتراضات راشي بنیاد غلط کې خود اوس به دوه قسمه اعتراضات راشي کله کله مونږ چې په منبر ناسیم د دې غلط فهمي شګاری نو اعلان دي ټول خلک خود غسي نه وي چې بس ته او بالکل سبحان الله ماشاءالله ټول خود غسي نه وي ازینه ویره دې موري څه ویلا څومره 12,70,000 مسائل د شورای نظام او کله کله په 2-3 ورځې په یو مسله باندې باس وچلې دو او تر امام منیفر مولا عمر حساب کا
د 12,70,000 یا 90,000 مسایل استنباط به څنګه وشو په دې کمیټې کې شو دا خو اقل نه مني سره یو دویم په دې به اعتراضات الګ الګ وبره وړسکو دویم په دې باندې به اعتراضات وارد شو یاره دا راته وایا تاسو وایي چې کله به اتفاق راغی چې اتفاق براغه نو به هغه مسله ولیکله نو یسو وجره چې موږ په ګورو اکثر بابونو کې صاحبینو د امام صاحب شاګردانو د امام صاحب سره اختلاف موجود دی نو دا څنګه اتفاق راغلی زه یو مجلس کې وم غیر مقلد سره بحث ابو موږ سره یو مولوی صاحب نه هغه ورته د 12,70,000 90,000 مسائل د شورای دي دا یو مسله باندې 2-3 ورځې بعد شروع هغه ته په دې بل خبره پوه نه شو دومره عمر چرته خو هغه به د بل ټکو ګول به صاحبین اختلاف ولیکي په بعضي اکثر بابونو کې امام صاحب مولا صاحب ما خو له بل ته تعویل لوګ ته خبره نه شو کولای چې مولوی صاحب غلط شو لیکن مصیبت جوړه ولته مولا تعبیر وکړو دا په اعتبار د اکثر سره ویل اکثر حکم الکل بس بعضي مسائل کې اختلاف خو مولا صاحب دا غلطه خبره ګوره په کمیټې شورای چې کوم شورا وا د استنباط د اصول کړه چې هغه اصول څو 70,000 یا زیات کم 70,000 اصول او قوانین د دې دیو تدوین وکړو بیرستر امام صاحب رحم الله شاګردانو د دې 70,000 اصول او دفعاتنا 12,70,000 یا 90,000 جزئیات استنباط کړي دي وګوره نسبت امام صاحب رحم الله ته شو بیا خو التر خبري تعبیر درست کړي په دې خبره مزه نور رسیدو کنه اصول څنګه وګوره په دې اصول سره د قیامت د ثواب پورې زموږ مسائل حل کیږي په دې اصول سره د قیامت د ثواب پورې زموږ مسائل حل کیږي تاسو ګورئ توجه وکړئ مليانو زه به درته یو مثال ته وایم ګوره مناسب یو سړی دی راغی و یره مونږ په مونږ کې ولاړو ما دا موبایل مې پروتو په جب کې ما ترینګ راغی ما موبایل بند کو په منځ کې خلکو مونږ نه خرابېدو جمع وا و زما مونږ صحیح دی که غلط دی نو غیر مقلد خو مونږ قرآن حدیث نه علاوه بل څه نه منو نو دنه به تبوس کې ولش چې ما ته قرآن کې کده وي چې مونږ صحیح دی یا قرآن حدیث کې وخایا کده وي مونږ صحیح نه دی یا قرآن حدیث کې وخایا نو د الله رسول په زمانه کې موبایل وو ته بوز مسله کم زینال کې ما چلو تب به په ما اعتراض کې چې امام علی پر مولا زمانه کې موبایل خو نه و نو موږ امام صاحب رحم الله کمال دا کړی دي اصول اگر اوستری مستنبط کړی دي چې د قیامت د ثواب پر استا مسائل باغې حل کیږي مثلا یو سړی ما تراغه ویره مونږ چې مونږ کې ولاړو په جمع کې مخ کې سب کې عمرې را تراغه نمونځ می صحیح دی کنه زور تم تلک تفصیل ہوا ہے دی وای خو ير پتی جب کې موبایل او رنگ راغې پس ټک می ورکو باندې کو نمون ورته مونږ دې صحیح دی نه ری پاسید بل یو کس راغې وير جی ما موبایل رنگ راغې څنګه چلیو وای دا چې دې جب نه می راواغستو دې یو لاس په ونه او تعالی می کولاو به می کوټ کولاو کو به می دغه کو بند می کو سایلنٹ می کو به می جب کې نو مورته مونږ دې پاسید دی ولی اوس اول سلیمان ته بوس کی زواده ولی صحیح دی دویم سلیمان ته بوس کی مونږ می ولی صحیح نه دی زه اول ته جواب ورکوم چې ستا په خپل مونږ کې عملی قلیل وکړو په عملی قلیل سره مونږ نه پاسې دي ابل مان ته بوس کی زواده ولی پاسو مونږ ته ستا د مونږ ته په خپل مونږ کې عملی کثیر وکړو په عملی کثیر سره مونږ پاسې دي او امام صاحب مولا د اصل غسر د قران سنت نه حدیثو کې راځي مار لړم در تراغه په گزار باندې کتاب مړ کو مونږ دې صحیح دی سجدي رزینه سحقانی اخوا کول یا په مونږ کې سړی تاګرمه نه چې یو لاس اوچت کې خلیته ونی دغه عمل قلیل حدیثونه ثابت دي چې سره مونږ نه پاسې دي او په عمل کثیر چې سړی دومره ډیر کار وکړي چې مخاطب هغه چې یو کس وګوري او یاره دې په مونږ کې نه دی ولاړ یا دواړه کارو لاسونو باندې یو کار وکړي یا بار بار یو عمل کوي او دغه ته ویل کې عملي تعریفات یې ګڼ دي مناسب تاسو ویلي موږ وګورو هغه موبایل مسله د امام صاحب رحم الله اصول کې حل شوی دی کنه یره یو سړی راغی وای مولوی صاحب روزه مې ده او ډیره سخته تبرل راغلی و ډاکټر صاحب راته ډریپ وکړ انجکشن راته وکړ د رګوا یا د مټوا یا کو نټی کی ورته وکړه د روزي مې سو کم دی
اوس غیر مقلد ته دور شورته د روزي سو کم دی اچانک تبه پیراله د ورزي اوس انجکشن نه وي ډریپ نه کوي تکلیف دی ورته او چې کې روزي سو کم دی شرعي مسله پیږي اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې انجکشن و قرآن کی څه ذکر شته اوس به تر کوم ځای مت کته چې روزه صحیح ده ماته قرآني حدیث کې وغه چې انجکشن وال پروژه کې جایز دي کته چې ناجایز دي ماته وخه قرآن حدیث کې عقل لبره لګیا کیږي اوس تاسو ګورئ مولانو تبر امام ور غیر مقلد وي په حدیث کې حجامي ذکر راغله د خکر لګول نو موږ ورته نه خکر او انجکشن کې فرق دی ول نمبر خدا ته قیاس وګور خپل مذهب مطابق مشرک شي نو د امام ور پر مولا قیاس دینه مون خپل قیاسات دي شروع دویم نمبر د قیاس تیم قیاس مال فارق دی ځکه چې په خکر حجامي سره وینه بهر راخلې کی او په انجکشن سره سیس دن نزي دوړو کې فرق دی اوس په خولي باندې لاړې راځي ته ګوزه تو کیس نه کی او کته په خولي یا بوزه او بدن نه بوتللې نو جماعتي کې نو لیا قیاس دی غلط دی تبه امام ونی پر مولا زمانه کې انجکشن نه وای ډریپ نه نو موږ وای نو خو په اصول کې حل کړی دي څنګه لکه ګوره فقها مجتهدین وای اصل دا ده د انساني ګیډي او معدې ته دوه قسمه انساني بدن ته دنه یو سیس دوه قسمه طریقو سره زی یو اغلاری دي چې بدن ته یو سیس دنه شنو ډاري ګیډي او معدې ته رسیږي ډاري بره لکه په پوزه سیس لاړو په خوله لاړو وغیرہ وغیرہ دویم قسم لاري هغه دي چې باغی سره سیس بدن ته خوځي لیکن ګیډي معدې ته نه رسیږي لکه د مسامات تیر اختانو سوري دي یو مناسب راغی و یې غسل میکاو په پوزه مې لګي او به تیر شمور ته روزي دی ماته یو ځل راغی په خپل باندې بس ډېر سخت کې شوم او به مې راوغستې او مسکلې ورته روزه ماته شو بل یو راغی والله ډېر سخت ګرمي شو دا ورځې په خبر د انتها ګرمۍ دي ان شاء الله چې وستې کېږي او ورځې پاتې دي نو بل ورځ پرون برته لوم جلسې ته تیرته ما ته ویل شکل په شکل خدای ما ته په خبر تر راځي پته دی ولګي بهرحال خدا په نسب د ګرمي هم خي ګور د ټول نظام الله پیدا کړی دی کنه انسان د بدن نه خوله لاړ شي د انسان د صحت لپاره خوي د ګرمي وشي کله کله د ګرمي هم د انسان د سیمو خو نه پوي به د نور دی کنه د نور ته څنګه نه کیری نه ګرځي را ګرځي او تر د بیماریاں زیاتې وي مزدورکار خلک دي زیات نه بیماری کې تاسو ګټري دا غریبان نه نور ته تاویږي راتاویږي کم خلک چې ټول عمر په دې سہولتونو کې عادتي ته ګوره دی ته غټي غټي بیماری لګي دا غي وجه سي الله چې کوم یو نظام پیدا کړی دی چې انسان د پر صحت جسمانی خیر پکې ده موږ په نه پويګو مناسب نو بس کې خلا مله در نزيله ګرمي کېږي سورج داخله استوسید جمع روان دی به په جمع کې تصور کوي چې یخني وي ولا د سخت ګرمي به وکړنو چې سوچ وکړي د ګرمي یخني به ختم شي غي کې یا خپل علاقه تاسو اکثر د لوري راغل ته واوري بس پرې وړي کې تصور کو د یخني به وبلستان ممتاو کله کمل نو بس بدن به یخي خبر حل نو هغه مناسب وي و مې لامبله سخت ګرمي مشوه بل په بالټي وبو کې میزان ته واو روا چول بسر مې اوپر راړول او بس اوس ګلاس نیم ګلاس پرې مسامات او بزري سره بدن تلاړي شي خو موږ ورته روزري صحیح نه ماته شوی ځکه دا باغ لار باندې بدن ته وبتلې دي چې ګېډي امیدې ته نه رسیږي اوس ته ډریپ انجکشن وګوره په دې سره سیس مېدې ګېډي بېدې ته رسیږي نه رسیږي نور بدن ته ورځي وبېدې ګېډي ته نو خدا ماته یو ګس ډریپونو کوماتل چې په ډریپ سره روزه ماتي کې مورتل نه ول د طاقت ریبو مورته خلک تکینه سار نه مخاو پر پول د طاقت ریبونه کې جوړی سم نه کیږي نو د جمهور قول هم دغه بهرحال ګوري اصول امام صاحب رحم الله اگر قران او سنت نه استنباط کړو د سسیس د اصول سو مولا علی قری رحم الله فرمای 70000 یا زیات کم او بیرتی اصول د امام صاحب رحم الله شاګردانو مجتهدینو 12,70,000 یا 90,000 مسائل استنباط کړ قدیم ذهن ورسېدو خو شوي دي درېمه خبر دلته تاسو وګورئ مونږ ویلو زمونږ دلایل څو دي وای بولیانو نمبر 1 نمبر 2 سنت نمبر 3 اجماع نمبر 4
قیاس کې بقید لګو یعنی اجتهاد د مجتهد، یعنی اجتهاد د قیاس مونږ منو، خو قیاس شرعي چې اجتهاد د مجتهد وي، د هر چا قیاس نه منو. اوس کدي زماني مولا را پس اجتهاد کوي، قیاسونه کوي، هغه نه منم. شرعي حجت هغه منم چې کم ائمه مجتهدینو کړی دی. مناسب یو خبره ته توجه ورو، غیر مقلد عموما په تاسو به اعتراض هم کوي او یره د سلور دلایل دا خو د مقلد د پاره نه دي، دا خو د مجتهد د پاره دي. مقلد قران او حدیث نه مني، هغه وایي هغه ولرنګ دغه شور کی وایي مقلد کو قران او حدیث نه مني، مقصود فقہ لیکل دي. هر چی دلیل دا، هر چی مقلد دی دلیل بس صرف د امام قول دی. چې کله تا نه ته پوښتنه کوي ورته خبره ګډوډه و مته جل کار ما اخله، ورته دوه خبرې دي. یو تا ته وستا اصول لستاره پاره ورته سلور دي، تا ته دا غو مجتهد د پاره دي، ورته مولوی صاحب تفسیر پکې ده. یو په اعتبار د منلو سره دی، عمل کولو سره. یو په اعتبار د مننو او عمل کولو سره دی. دویم په اعتبار د استنباط سره دی. دویم په اعتبار د استنباط او اجتهاد سره دی. په اعتبار د اجتهاد او استنباط سره د سلور واړه اصول او دلایل صرف د امام او مجتهد د پاره دي. زما د پاره په اعتبار د استنباط او اجتهاد سره صرف د امام قول دلیل دی بس. او په اعتبار د منلو عمل کولو د سره، په اعتبار د منلو او عمل کولو سره زموږ د پاره سلور واړه دلایل دي. پس په پوه شئ، مونږ قران منو، مونږ قران حدیث هم منو، اجماع منو، قیاس شرعي منو. کومه مسله دي سلور وړو کې دیونه ثابت شي باقي عمل هم کوو. وګوره په اعتبار د منلو سره او عمل کولو سره زموږ د پر اصول شو، او په اعتبار د اجتهاد او استنباط سره زموږ د پر دلیل یو دی چې هغه قول د امام او مجتهد دی، او مجتهد د پر بیا سلور دي. په دې ورسېده دا غیر مقلد ګډوډ کی خبر بس وي تاسو د پر د امام قول دلیل تاسو د اصول فقه کتابونه لیکل، دلته امید ته جوړ شوی ور باندې دی وای نه دا چا ویلي قرآن او حدیث، قرآن حدیث سره ټول لپاره دلیل نه. مولا کړي سره مولا فرمای دی یو سوال کان بولی ټریلینګ تا ویل بچراله دی اول jihad خو لشکري دوی بوله سره کم چې دیو د لشکري خبيثه ده او دی خو تربيت هم دغه ورکی jihad تربيت خو نه ورکی دی تربيت خو طرف لیدین ویلتا او د تقلید وی د سو مسائل ټول تربيت لري دی وی چې کلی تراشی به پلار ته کافر وای، مور ته مشرک وای، امام صاحب خپل امام ته کافر مشرک ویل. هغه مولوی صاحب زما خواته د شپږه لکانو نه پینځه راوستل، لا یو نه راتلو ډیر زدیو. مولا کړي سره مولا فرمایي د پینځه چې راوستا ویل کې ناست ول مورته سونه وی ول حدیث اور الحدیث مې راوستو کتاب د ذات لازمي واخلای الله در په لیدنو باب می شو کلاو کو دا مرتر کو د مطالعه کوي دې چې مطالعه کوي زور ته پټ پټ اوس ګورم او ناست او یو بل دغه سی وایي او موږ ته خو چې انا په سره دلیل نشي دا ډېر شه حدیث دی ګوره و زه جرالم په مور دې څه اشکال مشتري ځین کې ما ته چې اشکال نشته د کتاب بچرته ملاوي شي ما چې کتاب به ملاوي شي خیر بیغم اوسې مطالعه کوي ولغه شپږم ملګری سبب زور راوست او چې څنګه کې ناستو وای ما ته وی چې اصول سودی نه وای ما ته وی چې مسله به کم زی نه خلو وای ما ورته چې د بشت زیور نه مولا کړي چې بره مله پرمې څه دی ډاکټر یا ما او ډاکټر د مریض په مرز باندې پیګ جره څه مسله ده د لکه منوس خبر کوي وای ما ته چې مسله به کم زی نه خلو ما ورته بشت زیور نه پاسره سره کنزله سو دا غټ مشرک دی نه مانوي دا غټ مشرک دی کافر دی بدعتي دی فلاد دا فتوی سي دی سره کور ور سره یې جب کی په خدای کې بدعت او شرک کو پر پیجریم بزرا غړې انا ګوري سره مله فرمایي ول ما غلکانو ته ویلا چې کنزل دی وکي خیر دی او پرېګ دی مکی نه وای بیا البې کې نو بیا ماته چې مسله بر کم زی نه خلو مارته چې بچي ز حقیقت ته مو حقیقت دار چې بچي زیور نه ویل وای ما ته چې د ټول دنیا وي چې مسله به قرآن حدیث نقل ته ور بچي زور نه ویخلو وای ما ته چې بچي د مجتهد د بار دي ستاره بار نه دي وای ما ته چې خدای چا ویل چې دا مجتهد د بار دي ما د بار نه دي ما ته چې ګوره مونږ زد نه کوو مونږ زديان نه یو حنف الحمدلله مونږ حقیقت خبره کوو مرچ کینا ولا غلط مورلو ځل ماري نه قرآن راوخل
القرآن راوړو ما ورته چې بچو اوس ماسپخین مونږ تا وکړو انسان غلطه دي وزولاړو ما الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم په زبانه مهیر ورانا التحیات لله والصلوات والطیبات شروع یا په قاعده کې نه سم تحیات په ځای الحمدلله شروع وای ما ورته چې مسلې سو کم دی دا ته د قرآن راوړو ماته مسله د قرآن نخلي وای ما ته وای چې ما غلط د جوړ شه حدیث کتابونو مسایل ته مرته راوړه ما تر راوړو بده کې وای ما ته چې خپل مولانا به تاسو کو کنه وای مورځي د بجور خو مولا لیکل نو به دې سره سزت ده خپل مولانا تاسو کې ور بجور ولم بجور مولا لیکل نه وای مورته چې ستا مولا هم دا بجور ګوري خو دروغ برته وي چې ما قران نه مسله رساله کې غیم قران نه نشره وست ته څنګه قران حدیث ده وای بیا مورته چې نمګ حرامه فقهاو احسان کړی ته نمګ حرامي کې مورځي په دې کمره کې دې بندوم 12 کاله دې بندوم تر منځ د صحت د شرایط چې مونږ هم دغه وي منځ د بار بدن پاک کپڑے پاک زی پاک فلا په کمره کې بندوم دا قران دا حدیثو کتابونو دا ته په پوره ژوند او ژوندۍ کې صرف دا شرایط راوځ ول سلام له ګوچړو لک سټیک شو وای مورته چې بیا ورته ما وی چې مسله بره کم زینا خو ما ته چې بشته زی ورنه دا بس دیو له زی دغه جوړ کړه قران حدیث دی ورته هغه بیت ته وځي کته قران څه وي خدای دې تبا کا بس زیر دل تبا کو بهرحال خبر مې دی پوری کوله چې دا اصول په اعتبار د استنباط او اجتهاد سره د چا لپاره دي وای کنه یار چا لپاره دي د غیر مجتهد لپاره نه دي مناسب دلته امید دې په عمر خبره پوه شوي دا څنګه تفصیل سره چې ما وای په دقه تفصیل سره په سیف المناظر کې شته ها هغه کې لګو غوري او یاد کې کنه دوباره وې ما ضرورت وای دوباره ویلو دومره پوره دې ک نور وې ما زره زیارت ورځ د لګ بس کو خیر ده خو بیا به کم نه دا اول زیارت ته خیر مونږ یو استاد زو زیارت ورځ راغی سبق به نو بس یو قصه به وکړه به وی بل عمر د بعد په شانتيريږي او بیګاله بیا د جمعې شپه ده بس کتاب به ونو و به ته زموږ 2 میاشتې شوي دي بس وکړه قصه دکې ولس